الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه اما بعد عزیزان ملت، قابل قدر مشرانو کشرانو اوریدونکو مسلمانانو، دا کوم آخري لسو سورتونو د ترجمه تشریح دا لفظي هغه د تلفظ د تصحیح تذکره ما تاسو سره کړې و. دا هغې نه دا دریم صورت دی او دې صورت ته سورة الماعون وی. کل پکې اوه آیتونه دی، یو رکو ده او قرآن کریم کې چې کم نمبر باندې دا دی نو دا 107 نمبر دی او دا آسمان نه چې د دې نزول کم شوی دی نو د نزول په اعتبار سره د دې 19 نمبر دی. دې نه مخکې 14 سورتونه نازل شوي نو دا مکی صورت دی. په دې صورت کې الله جل شانه د هغه خلکو تذکره کوي کم چې په ابتدا کې د هغه خلکو تذکره ده کوم چې د قیامت نه به انکار کو. د قیامت نه انکار کوونکي پخوا زمانه کې هم ډېرو، اوس هم ډېر شته دی. مونږ تاسو تعلق د جماعت سره دی، د مدرسې سره دی، د نیکې ګرانې سره دی، دارنګې د ښه خاندان سره مونږ ته پته نه لګي. لیکن په دې معاشره کې ډېر داسې بیکار او خیرن خلک شته چې هغې اوس هم چې کوم دی نو هغه سره هغه د قیامت نه انکار کوي. او که څوک د قیامت نه انکار نه کوي نو د قیامت دپاره تیاری نشته. مونږ تاسو انکار نه کوو، لیکن تیاری هم چې کوم دی نو هغه د صفر برابر دی. ځکه د قیامت دپاره چې کوم تیاری وي نو هغه بیا سم تیاری وي، هغه د زړه د اخلاص ته تیاری وي. او دا زمونږ تاسو چې کوم تیاری کوو نو دا بیکاره تیاری دی. د دنیا د امتحاناتو دپاره مونږ تاسو خپل ځان وګورو چې مونږ څنګه تیاری کوو. شپه ورځ لګیو، شپه ورځ، ځکه چې امتحان را روان دی، د دنیا امتحان. د هغه دنیا د امتحان دپاره مونږ شپه ورځ تیاری کوو، حالانکې د دنیا د امتحان د آخرت د امتحان په مقابله کې هسې لوبې ټوکې دي. اصل امتحان چې کوم دی نو هغه صرف د آخرت امتحان دی، لیکن مونږ د دنیا امتحانات اصل ګرځولی دي او د آخرت هغه لوی امتحان چې په هغې باندې چې کوم دی نو د هغه ابدي زندګۍ کامیابي ده، هغه مونږ تاسو چې کوم دی نو هغه سره ګپ ګڼلی دی. نو به هر صورت اصل تیاری چې کوم دی نو هغه سره د هغې دپاره پکار دی. د دې وجې نه یو صحابي د آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم خدمت اقدس کې گزارش کوي، وایي متی الساعه، د حضور مبارک نه تپوس کوي دا قیامت په کلی، دا قیامت ما کلی. نو آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم ته سمدست تپوس وکړه چې تا د قیامت دپاره ما اعددت لها، د قیامت تپوس کې نو د قیامت دپاره د څه تیاری هم شته که نشته دی؟ د قیامت دپاره دی
څه تیارې هم شته دی که نشته دی. یو سړي باندې چې کوم دی نو هغه سره روژه شروع ده او اختر را روان دی او یو سړی د اختر تپوس کوي چې اختر به کلی، نو بل ملګری ورته وایي چې هلکه اختر دپاره تیارې شته، جامې مامې وغیره دې جوړې کړي دي، سپلی دې اغوښتي دي، ځان دې ورته برابر کړی، ځکه اختر کې د خوشحالۍ یو موقع نو خلک د هغه خوشحالۍ سره چې کوم دی نو هغه سره هغه د خوشحالۍ مظاهره کوي. نو د اختر دپاره تیارې شته. نو حضور مبارک تپوس کوي چې قیامت تپوس کوي، نو قیامت دپاره تیارې شته دی؟ مته الساعه وی ما اعددت لها، څه تیارې دی ورته. هغه صحابي رضی الله عنه هغې چې کوم دی نو هغه سره خپل ټوله نقشه ذکر کړه چې حضرت د فرض مونځ او د فرض روژې نه علاوه د ډېرو نفلو مفلو توفیق راته نه دی میلاو شوی، خو فرض مونځ مې کړی دی او فرض روژه مې نیولې ده. کم چې زما په حساب کې فرض څیزونه و، ځکه چې زکات به پې فرض نو نادار و، حج پې فرض نو او مفلس و، نو روژه دارنګې چې کوم دی نو هغه سره هغه دا فرض مونځ دا خو به هر صورت په هر چا باندې دی، د دې نه خو چې کوم دی نو هغه سره څوک انکار نشي کولی. نو د دې وجې نه ورته وایي چې حضرت فرض مونځ او فرض روژې خو مې نیولې دي، خو داسې نفلونه مفلونه مې ډېر نه دي کړی. خو یو خبره ده په دې څیز کې مونږ پاتې یو، غیر انی احب الله ورسوله، علاوه ده البته زما ده الله سره او د هغه پیغمبر سره ډېر محبت دی، د الله سره او د هغه پیغمبر سره مې ډېر محبت دی. دا څیز مونږ تاسو نشو ویلی، په دې څیز کې مونږ تاسو پاتې یو. صحیح خبره ده، دا ته زړه خبره کوم، نه زه ویلی شم نه تاسو ویلی شئ. او د هغې چې کوم دی نو بنیادي وجه دا ده چې کله د الله جل شانه چې کوم دی نو هغه سره حکم راشي او د خېټې خبره راشي، نو په دې ټایم کې مونږ څه منو؟ نو ظاهره خبره مونږ د خپل خېټې منو، مونږ خپل رسم و رواج منو. نو دې ځای کې ته د الله د محبت دعوه په کومه خوله کې چې د الله محبت ته دلته کې ټوکرو کړه چې د الله حکم دی وغورځو، نو دا محبت چې کوم دی نو هغه سره دا بې ځایه د محبت دعوه ده. یا چې د حضور علیه الصلاة والسلام طریقې سره مقابل کې رسم دی، مونږ تاسو چې کوم دی نو رسم الو دارنګې چې کوم دی نو هغه سره هغه د حضور علیه الصلاة والسلام محبت دی کې غورځو. نو زمونږ ستاسو دا د محبت دعوه دا زبانی جمع خرج ده، او د صحابه رضوان الله اجمعین د محبت دعوې دا بالکل د زړه د ویښه وې، د زړه د کومې نه وې. یو کس چې کوم دی نو هغه سره هغه خوب کتلی و، داسې زمونږ د زمانې د وروستو زمانې کس و که نه. نو ویلې چېرې داسې تذکرې کېدې وې چې په جنګ احد کې چې کومه د آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم دوه غاښونه مبارک شهیدان شوي، دارنګې رخسار مبارک باندې وینې راغلی وغیره وغیره. دې کس د وروستو زمانې کس وي کاش زه دغه وخت کې وی نو ما خو به چېرته څوک هم نو پرېښودی، څوک به مې هم نو پرېښودی چې کوم دی غزار ته. نو د شپې بیا خوب وکته، چې خوب یې وکته نو چې ویې کتل نو آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم چې کوم دی نو هغه سره هغه په یو سورلی کې روان دی بالفرض چې کوم دی نو هغه سره ډاټسن وغیره بلا تشبیه خوب دی، صحابه ورسره دي. اچانک چې کوم دی نو هغه سره د هغې بریک فیل شو، چې بریک یې فیل شو نو دا کم کس چې دا خوب کته نو دی لګیا دی چېرته کاڼې ګوري چې دی پل تکي دي چې یاره راودرېږي، او صحابو چې کوم دی نو دا ګاډي نه راودانګل نو خپل سرونه یې ورته ایښودل. نو د دې وجې نه زموږ ستاسو محبت دعوه بېکاره ده، او د هغې چې کوم دی نو ویلې محبت دعوه یې کوله نو دا بالکل حق و. نو غیر انی احب الله ورسوله. البته یو خبره ده چې نفلي منځونه نفلي روژې وغیره خو مې ډېر نشته دی، او فرض منځونه وغیره مې شته دی، خو دا ده چې د الله سره او د هغې د رسول سره زموږ محبت دی. اوس مونږ تاسو خپل ځان سره نقشه برابر کړو چې زموږ فرض منځونو چې کوم دی نو څه نقشه ده. ډېر کم به داسې چې کوم دی نو هغه د فرض منځونو خیال کوي، او ډېر به داسې نیکبخت او سعادتمند خلک وي چې د بالغ کېدو نه پس هلک دی او که جینۍ ده هغه نه مونږ نی قضا شوی، او که قضا شوي نو په هغه وخت یې د هغې قضا راګرځولي، او د ده په کاته کې موجوده وخت کې قضا مونږ نشته دی. زمونږ د فقه په اصطلاح کې دی ته صاحب ترتیب وایي، صاحب ترتیب. او چې دا صاحب ترتیب شوله د ده دپاره بیا یو بله مسله ده، د ده به دا مسله ده چې کله چې کوم دی نو هغه صرف فرض مونځ ولاړ وي، د ماسپښین فرض مونځ ولاړ دی، او د ده چې کوم دی نو د مازدیګر مونځ پاتې دی، د مازدیګر. نو د ده دپاره دا حکم دی چې دی به د ماسپښین مونځ مخکې کوي اگر کې د جمع مونځ دی، ځکه دا صاحب ترتیب دی. اوس په دې زمانه کې حساب وکړو نو مشکله ده چې صاحب ترتیب پیدا شي.
د بلوغ نه پس خو اول چې کوم نه د بلوغ نه پس دغه زمانه خو اسیم چې د خرسکو زمانی د منډو تړلو دا رنګ چې د پرزولو او بیا د هغې نه پس چې کله چې کوم نه مانځه باندې راوړي نو بیا کله کړی او کله نه کړی نو د دې وجه نه که ستاسو خیال وي نو روژه کې مونږ تاسو ته دا خبره کوو چې هلکه نفلونه مفلونه په خپل دی خو هغه فرض قضا مونځونه راوګرځوئ ځان سره حساب وکړئ او دارنګې د هغه فرض قضا مونځونه راوګرځوئ دا صرف د روژې سره خاص نه دي هلته مونږ ځکه وایو چې د ډبل ثوابونه میلو شي دا هر وخت ځان سره دا قانون جوړ کړئ چې د هر فرض مونځ سره یو فرض مونځ راګرځوئ ځکه چې زموږ تاسو خپله کاتو حساب نه دی معلوم چې څانه به زموږ په ذمه فرض مونځونه پاتې د سحر د ماسپښین د ماښام ماسخوتن او مازدیګر نو خپل ځان سره چې کوم یوه نقشه جوړه کړو چې یاره د بلوغ نه پس زمانه چې کوم نو دا لمونځونه د سحر قضا شوي دي بیا هغه د هغې قضایي راګرځوي نو چې کله دې نیت کوي نو هغه د سحر مونځونه کم چې ما نه قضا شوي دي هغې کې اول د سحر د مانځه قضا راګرځوم خاص خدای تعالی را د ماسپښین چې کوم مونځونه ما نه قضا شوي د هغې کې د اول د ماسپښین سبا چې بیا کوي بیا هغه پاتې کې دا اول دی بیا بل ورځ بیا پاتې کې دا اول دی پښتو باندې پوهېږې که نه نو به هر صورت چې کوم دی نو هغه سره هغه دغه خبره ده چې کم از کم چې کوم دی نو هغه سره د هغې قضایي راوګرځئ نو او که چېرته بالفرض تقدیر چې کوم دی نو هغه سره هغه مونځونه زمونږ ستاسو برابر رسېدلي مي ډېر به داسې خوشقسمته یم پکې خو بیا زمونږ ستاسو مونځونه چې کوم دی نو هغسې نه دي یعنې دې صحابي رضی الله عنه هغې په جواب کې وویل چې فرض او دارنګې فرض مونځونه روجې خو مې چې کوم دی نیولي دي البته دغه خبره ده نو دلته کې د حدیث مبارک کې هم او د آیت مبارک کې چې کوم دی هغه سره هغه د قیامت نه د منکرینو تذکره ده د صحابي د هغې باره کې تپوس وکړو الله جل شانه فرمایي ارأیت حضور علیه الصلاة والسلام ته ارأیت آیا تاسو ونه کتلو ام نه لیدلو الذي هغه سړی یکذب بالدین چې هغه انکار کوي چې کوم دی د قیامت نه یکذب جٹلاتا ہے انکار کوي د هغې نه او د هغې نه چې کوم دی نو پهلوتاهي کوي دین چې کوم دی نو هغه سر څه ته وایي دین قیامت ته وایي دین د حساب کتاب ورځې ته وایي دین د جزا او سزا چې کوم دی نو هغه سر ورځې ته وایي مختلف چې کوم دی نو هغه سره معانی دي خو دلته کې دا انکار کوونکی څوک و الذي یکذب بالدین مفسرینو چې کوم دی نو هغه سره د هغې نشاندهي کړې ده الذي یکذب بالدین هغه کس چې هغه د قیامت نه انکار کوي او دا نه چې کوم داسې سخت انداز سره انکار چې هغه به ویلي حضور مبارک ته چې راوړه کم دی دا قیامت تاسو یې قیامت ته کم دی قیامت او کم ځای کې دی مونږ خو دغه قبرستان ته ورځو ته راشي او مړې خو راته راژوندې کا الله جل شانه معجزې د پیغمبرانو په لاس باندې ښودلې دي خو د هغې چې کوم دی نو هغه سره هغه ښودونکې معجزې او طلب کوونکې معجزې دا باری تعالی چې کوم دی نو هغه سره کله کله ښودلي کله نه دي ښودلې دا باری تعالی طریقه چې کوم دی نو هغه سره هغه نه ده به هر صورت که باری تعالی غوښتلی وي نو دغه مړي بیا ورته راژوندي کړي دوی ته خو بیا به هم انکار کوم حدثینا عیسی علیه السلام ورته ډېر مړي راژوندي کړي دا د هغې معجزه وه لیکن آیا د هغې په مړو راژوندي کولو سره دې قیامت ومنه وی نه منه به هر صورت چې کوم دی نو هغه سره دا انکار کوونکی څوک و دا ولید ابن ولید یا ولید ابن مغیره او دا د حدثینا خالد رتان هو دا چې کوم فاتح شام دی د هغې والد ګرامی پلار ولید چې کوم دی نو هغه خطرناک مشرک او دارنګې موپټ مشرک چې کوم دی نو حضور علیه السلام سره به هر وخت چې کوم دی نو په مقابله کې او یو چې کوم دی نو هغه رای دا د بعضې مفسرینو عاص ابن وائل ښیي عاص ابن وائل بیا دا حدثنا عمرو بن العاص راته و عمرو بن العاص دا فاتح مصر دی د هغې په کشرانو کې ګوره تاسو ته خبره معلومه ده چې د طایف په موقع کې چې کوم دی نو هغه سره کله چې هغه خلکو په عقاید او جهان صلی الله علیه وسلم باندې کاڼي وورل نو فرشتې چې کوم دی نو راغلې ورته چې د خلکو ته چې کوم دی نو هغه سره اغذار وکړه او که ستاسو خواهش وي نو اوس به چې کوم د طایف دا غرونه داسې رایوځې کړو منځ کې به یې چکني کړو نو حضور مبارک ورته وفرمایي چې نه که دې نه د دې اولاد به چې کوم دی نو هغه سره هغه ایمان و مقصې وه نو د ولید نه حدثینا خالد راته پیدا شو او د عاص ابن وائل نه حدثینا عمرو راته عمرو بن العاص او ثانه لوی کارونه ترې واخیستل یو چې کوم دی نو هغه سره حضرت خالد راته د شام فاتح دی حدثینا عمرو بن العاص دا چې کوم د مصر فاتح دی فاتح مصر به هر صورت چې کوم دی نو هغه سره دې انکار کوه د چا نه هغه د قیامت نه دې کسانو او حضور علیه السلام نه به ډېر شدومت سره مطالبه کوله چې که دا قیامت شته دی نو راته یې راوله الذي یکذب بالدین
چې انکار کوي چې کوم دنو هغه سره هغه د قیامت نه، او دا کس دا چې کوم انکار کوي د قیامت نه نو صرف دا چې کوم دنو کمزوري نه ده. فذلک الذی یدعو الیتیم، دا هغه خلک دي چې دکی ورکوي چې کوم دنو هغه سره هغه یتیمانو ته چې کوم دنو هغه سره دکی ورکوي. څه مطلب؟ د یتیمانو چې کوم دنو هغه سره هغه د هغې خیال نه ساتي، د یتیمانو خیال نه ساتي. مخکې درته وایم علماو لیکلي دي چې په کومه محله کې او کومه علاقه کې یتیمي، دا صرف د هغه سرپرستانو ته نه وي، ټول چې کوم دنو د علاقې ته وي، دغه معاشرې ته وي او دغه محلې ته وي چې که دا یتیم په دې علاقه کې چې کوم دنو هغه سره اوږي او تږي او دارنګې د ده خیال نشي ساتلی، نو د دې ټولو علاقې والا باندې چې کوم دنو هغه سره هغه لعنت ولېږي. د ټول علاقې والا باندې چې کوم لعنت ولېږي، ځکه چې کوم دنو هغه سره دلته قرآن کریم کې باقاعده د هغې ترغیب ورکوي. فذلک الذی یدعو الیتیم، یتیم ته چې کوم دنو هغه سره دکې ورکوي. دا موږ تاسو ته وایي چې په خپل مال کې د یتیم خیال وساتئ، په خپل مال کې. نو چې یو سړی چې کوم دنو د یتیم مال خوري نو د هغه به څه حالي؟ یو سړی د یتیم مال دی، تره دی د اورارې یتیم دی د هغه مال خوري، تره دی اورېرې یتیمه ده د هغې مال خوري. دارنګې چې کوم دنو هغه سره دا معاشرې کې داسې ټول دغه شته دي. موږ تاسو ډېر کم شاد و نادر به چې کوم دنو دې نه بچي، الله زموږ ستاسو حفاظت وکړي. اکثر چې کوم دنو هغه سره د یتیمانو په مال باندې خېټې اچولي او بلا دړه کې چې کوم دنو هغه سره خوري. حالان کې د یتیم چې کوم دنو هغه موږ تاسو ترغیب راکوي چې کم کس هغه د سربراه دی، اخو به خیال کوي. خو موږ تاسو عام معاشرې ته دا حکم راکوي چې تاسو د یتیم خیال ساتئ، د یتیم خیال. د دې وجه نه آقا دو جهان سلام فرمایي انا وکافل الیتیم کهاتین، زه او یتیم چې کوم د یتیم سړي خیال ساتي په جنت کې ما سره داسې وي. دا یعنې دا دوه ګوتې چې دي ما سره په جنت کې چې کوم دنو داسې وي چې کوم سړی د یتیم چې کوم دنو هغه سره هغه خیال ساتي. به هر صورت د حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه زمانه کې داسې یو زمانه وه، چونکې هغه زمانه کې د بیت المال د طرف نه چې کوم د یتیمانو، د مسکینانو، د کونډو رونډو، د غریبانو، دارنګې چې کوم د معذور افرادو، د مفلوج حالو او دارنګې د علماو، دارنګې د قرو، د دې ټولو د بیت المال نه چې کوم دنو وظیفه وه د بیت المال نه. نو په هغه زمانه کې چې کوم دنو هغه سره غریب سړی به ډېر په مشکله نه به میلاوېده. که چا به زکات ورکو د خپل مال، نو د شپې به چې کوم دنو 2 رکعته لمونځ وکړو چې سبا زه خپل د زکات پیسې وباسم چې ما ته خو یو مسکین مې روزي چې د خپل زکات ورکم. د زکات اخیستونکي څوک نه میلاوېدل، او چې د شپې به 2 رکعته لمونځ وکړو، سهار به بیا چې کوم دنو هغه سره مانځه نه پس ناشتې نه پس روان شو، ځان سره به چې کوم دنو د دینار او څه پیسې واغېستې او دارنګې چې کوم درهم چېرې دا ورکم مسکیناتو کوم چې زما مال کې حق د زکات په شکل کې، نو ورته به میله ونه شو. واپس به ستړی راغی، واپس به چې کوم دنو ستړی. اوس په دې زمانه کې د یو سړي ووایي چې ما سره زکات دی، نو ټولو مخکې ورته زه ولاړ یم. د سره دا امتیاز نشته چې هلکه په ما باندې زکات کېږي که نه کېږي. د دې خبرې او تر دې چې کوم دنو هغه سره هغه د نالو دارنګې د سړکونو جوړولو لپاره چې کوم دنو هغه سره زکات دي. هلکه د دې مسالې له غونډې چې کوم دنو تپوس پکار دی چې ته په کوم بیس باندې راغلی. به هر صورت نو هغه زمانه کې چې کوم دنو هغه سره هغه د زکات اخیستو لپاره څوک نه میلاوېدل. او که چېرته بالفرض تغییر یو سړی به داسې وکته چې داسې هغه بوسیده غوندې جامې اغوستې دي او خیرنه غوندې ټوپۍ یې ده، نو هغه ته به نږدې شو چې یاره په تا زکات کېږي، هغه ورته معاف که زه په خپله چې کوم دنو زکات ورکوم، د ما سره خپله ځانه پیسې دي چې زه د هغې زکات وباسم. به هر صورت داسې چې کوم دنو هغه سره هغه یو زمانه هم تېره شوې ده، عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه هغه زمانه کې. نو د یتیم چې کوم دنو هغه سره مال خوري، د یتیم مال. قرآن کریم کې باری تعالیٰ فرمایي ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. کم کسان چې د یتیمانو مال خوري ظلما، یعنی په زیاتۍ سره، انما یأکلون فی بطونهم نارا، دوی په دې خپل چې کوم دنو هغه سره خېټو کې اور اچوي، دا خپلې خېټې د اور نه ډکوي. خو د خدای شان دې پیږي نه چاته چې وی نو هغه چې د هغې دپاره به دا نه دلایل درته وي. به هر صورت نو د دې وجه نه چې کوم دنو هغه سره د یتیم خیال نه ساتي، د یتیم چې کوم دنو هغه سره خیال نه ساتي. د یتیم پلار وفات شي، صحیح شو که نه، کم کس چې وفات شي دا مسله ځان سره ذهن کې وساتئ. بیا چې کوم دنو کله کله داسې چې سړی وایي چې یاره دا مولیان چې کوم دنو وګوره د خیراتونو نه انکار کوي. خیراتونه په خپل ځای باندې د هغې خپل یو نوعیت دی،
لیکن د مسلې نه ځان واقف کول پکار دی چې کله یو کس وفات شي نو د هغه مال ډایرکټ د هغه ورثو ته لاړو. پښتو باندې پوهېږې چې کله یو سړی وفات شي که لا تقسیم مال لا تقسیم ورثو نه دی کړی، لیکن د الله په قانون کې دا مال خپل ورثو ته لاړه، هر یو ته خپلې حصې ورسېدې. چې هر یو ته حصې ورسېدې په دې کې چې د دې سړي د دې مورث چې کوم د وفات شده کوم هغه نابالغه اولاد دی هغې ته خپله حصه ورسېده، هغې ته خپله حصه ورسېده. اوس ته د دغه مال نه چې کوم دی نو کوم د وفات شده مال دی د هغې نه هغه پسې خیراتونه کوي نو دا نه کېږي. په خبره باندې پوهېږې دا خیرات چې کوم دی نو هغسې نه کېږي. ولې نه کېږي؟ ځکه دې کې د یتیم حصه ده او د یتیم حصه چې کوم دی نو هغه سره د هغې که یتیم چې کوم دی نو د فقهاو په حوالې سره که د یتیم تا ته اجازت هم درکړي، که یتیم تا ته هم وایي چې زما اجازت دی نابالغه، زما اجازت دی زما د پلار پسې خیرات وکړي، زما د مال نه هم چې دی د هغې اجازت معتبر نه دی. نو د دې وجې نه چې کوم دی نو هغسې نه که ته تکړه سړی هغه ځان له مسله ده، که ته تکړه سړی او دارنګې چې کوم دی نو خیرات ورپسې خپل جیب نه وکړه که نه دا نه نری که دا نه نری او خیرات ورپسې کوې د خپل جیب نه وکړه، پلار دی د سره حق کېږي د خپل جیب نه ورپسې وکړه. دارنګې د پلار د مال نه مه کوه ځکه چې هغې کې د یتیمانو حصه ده. زمونږ د مومند د جنسۍ هم ډېر عجیبه رواج دی، صحیح شو که نه؟ مونږ اکثر مومند د جنسۍ والو که یو کني چې کوم نو هغه سره میخه حلالوي، که یو کني که میخه حلالوي او دارنګې چې کوم نو میخه حلالوي نو هغه بیا زم ورځم او تم ور دی، حالانکې صحیح نه ده. شرعي مسلې ته به ګورو. اوس دا کم کس چې وفات دی دی کې چې کوم یتیمان شته دی که نشته دی؟ بېشماره یتیمان یي پکې نابالغه چې کوم بچي دا یتیمان یي کله چې دی وفات شي او چې کله بچی بالغ شي جنې وکړي کې نو بیا هغه چې کوم نو هغې ته یتیم نه وي. حدیث مبارک کې راځي لا یتم بعد الحلم، د بلوغ نه پس چې کوم نو هغه سره یتیموالی نشته دی. نو بیا په داسې وخت کې چې ته دا خیرات کې نو دا صحیح نه دی. په دې 400 کې به دا یو پخوا یو ترتیب او مفتی عبدالله شاه صاحب دامت برکاتهم العالیه زما خپل استاد یې فرمایل چې 400 کې به کله مړی شو کله به مړی شو نو تر هغې به چې کوم نو مولوي صاحب تقریر نه کو څو پورې به چې اول هغه میراث نو تقسیم کړ. دا ډېر ښه صورت و. نو چې میراث به تقسیم شو هر سړي ته خپله حصه لاړه نو که بیا به یو دوی د خپل طرف نه خیرات کو نو هغه به د خپل طرف نه کو. خو داسې نران بچي بیا نه وي ګورئ، صحیح ده که نه؟ دا خو هغه وخت کې تکړی چې کله د پلار مالي نو خیرات ورپسې کېږي ځکه چې هغه د ټولو نه حسابېږي. خو چې کله چې کوم نو هغه سره خپل جیب ته راشي نو بیا چې کوم نو هغه سره تکړه نه نو به هر صورت په دې آیت مبارک کې چې کوم نو هغه سره هغه فذلک الذی یدعو الیتیم، دغه کس دا کم چې د انکار کوي د قیامت نه دا داسې کس دی چې دی چې کوم نو یتیمانو ته دکې ورکوي او دارنګې د یتیمانو مال خوري او نورو خلکو او دارنګې چې کوم نو هغه څه دی هغه یعنې خلکو ته هم ترغیب ولا یحض علی طعام المسکین او دارنګې چې کوم ترغیب نه ورکوي د مسکینانو د خوراک چې نور په خپله خو چې کوم نو شوم دی په خپله خو شوم دی. تاسو پښتو ولنئ چې سپي ته شون بندئ ټیک شو، خو لیکن نورو خلکو ته هم ترغیب نه ورکوي چې لکه دا یتیم دی دا غریب دی دا مسکین دی په دې محله کې په دې علاقه کې او ته چې کوم نو ناسم خیرات کې نو د دې سړي پکې هم چې کوم نو هغه سره خبرګیري وکړه. حسین احمد مدني رحمت الله علیه به هغه وخت کې د دارالعلوم دیوبند نه چې کوم نو تنخواه غشته د هغه زمانې پته نشته 120 روپۍ وې که څو وې زمانه اوس هېرېږي 120 روپۍ. نو چې کله به د دارالعلوم نه تنخواه واغېسته زمونږ د سره مدارسو تنخواه ده په اسلامي میاشتو باندې نو چې کور ته به راته نو 1 روپۍ هم پکې نه وه. 120 روپو کې به چې کور ته راته نو 1 روپۍ به هم نه وه. چې لاره کې مسکینان او دارنګې محتاجه خلک وو هغه عادت وو نو بس هلته ولاړو هغه به یې غېلول کور ته به چې راته هېڅ به هم نو. صحیح شو که دا مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه چې کوم استاد سید اصغر حسین دیوبندي رحمت الله ډېر لوی سړی تېر شوی دی. مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه مفتی اعظم پاکستان د هغې استاد و. یو ځل هغې فرمایل چې مونږ چې کوم دی نو ما د هغې خاص خدمت کوو خادم خاص وم. نو یو ځل ما ورته وویل چې حضرت چې کله هم پشکال شي او بارانونه وشي نو مونږ ستاسو په کوټو باندې بیا لیونه اچو. هر کال مونږ لیونه اچو هر کال. داسې ولې نه کوئ ستاسو خو بس رسي نو دا خپل کوټه چې کوم دی نو غوندې پخه کې دا کوټې له غوندې پخې کې نو هر کال و طالبانو ته چې کوم دی نو هغه سره دا تکلیف نه وي نو وایي زه داسې لاس یې را باندې واچو دارنګې د بیټک نه راوویستم ما ته یې وایي چې دې خوا ګوره دې محله کې وي داسې مې چې وکتل ټول کورونه کچو اوس دې خوا ګوره دې خوا مې ټول کورونه کچو ما ته یې وایي چې دا نه زما وس نه رسي چې د ټولو خلکو له کورونه پاخه کړم او چې زما کور پوخ د دې کچۍ نو دا مې ضمیر نه ماني. صحیح شو که نه؟ نو به هر صورت چې کوم دی نو هغه سره په خپل هم دقسې وي
او دارنګې چې کوم نه هغه سره هغه ترغیب هم نورو د نورو خلکو ته هم ترغیب نه ورکوي نو دا سړی چې کوم نه ولا یحض علی طعام المسکین او دارنګې ترغیب نه ورکوي چې کوم نه هغه سره هغه د مسکینانو دپاره د چا د کانې چې هغې باندې خوراک وکړي او په قیامت کې به چې کله چې کوم نه هغه سره د جهنم تتلونکو الله دې موږ تاسو وساتي د هغې نه تپوس وشي ما سلککم فی سقر د جهنم ته سر راننیستی ستاسو د جهنم ته د داخلېدو چې کوم نه سبب او وجه څه ده نو هغې به وایي چې لم نکو من المصلین مونځ هم نه کوسئ جنتیانو ته به وایي سوال کوونکي ته به وایي مونځ هم نه کوم د دې وجه نه چې کوم نه هغه سره هغه جهنم ولم نکو نطعم المسکین او مسکینانو باندې هم خوراک نه کوو اوس مسکینان چې کوم نه دنیا جهان ملاویږي خو چې یو سړي سره احساس وي نه هغه چې کوم نه ګرد و پیش وګوري نو داسې ډېر مسکینان ملاویږي او دارنګې هغې باندې چې کوم دغه وکړي به هر صورت نو په دې صورت کې دې صورت ته صورت الماعون وایي او ماعون چې کوم نه هغه د صورت بالکل آخري چې کوم نه آیت کې آخري لفظ دی د هغه لفظ نه د دې نانوم چې کوم نه هغه شوی دی اکثر صورتونو نمونه هغه صورت کې چې کوم نه هغه ته یو لفظ داسې راغلی یا یو مشهوره واقعي نو هغې د وجې نه چې کوم نه هغه سره هغه نوم اخیستلی شوي ورپسې بیا د مانځه تذکره د ټایم زموږ هغه برابرېږي بیا به شي چې هغه مسله نیمګړې پاتې شي به هر صورت فرمایي ارأیته آیا تاسو ګورئ نه او تاسو ونه کته الذي هغه سړی یکذب بالدین چې هغه انکار کوي د قیامت نه چې هغه ولید ابن ولید دی یا ولید ابن مغیره دی یا عاص ابن وائل دی د مفسرینو دا نشاندهی په رڼا کې فذلک الذي يدعو اليتیم دا هغه کس چې دکي ورکوي یتیمانو ته ولا یحض علی طعام المسکین او د مسکینانو چې کوم نه د خوراک ترغیب خلکو ته نه ورکوي الله دا عمل کولو توفیق راکړي هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین دعا کې ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد دعا کې د مستاسو مشران کوم چې وفات دي باری تعالی مغفرت کامله عاجله نصیب کې خبر باری تعالی منور او معطر کې بالخصوص زموږ ډېر لوی چې کوم دنه هغه سره معظم او مکرم او ډېر د ډېرو لویو خلکو چې کوم دنو پیر پیشو دارنګ مقتدا پیر عزیز الرحمن حلاجی رحمت الله علیه چې ورځ دوړان دی هغه چې کوم دنو وفات شو پنډۍ کې د هغې جنازه خپل مدرسه کې ډېر لوی شخصیت او دارنګ ډېر چې کوم دنو هغه سره د خلق خدا ډېر خدمت یې کړو خصوصي دعا کې باری تعالی په هغې په قبر باندې لامتناهي چې کوم انوارات راوړي خبر باری تعالی منور او معطر کې ټول مردگان د اسلام باری تعالی مغفور او مرحوم کې بیماران چې کوم دنو هغه سره ټول هغه صحتیاب کې بالخصوص زموږ یو ملګری دلته کې چیټۍ رالیږله د هغې اوښې دی بیمار دی دارنګې اسپتال کې اډمټ دی خصوصي دعا ورته کې دا خو دوی رالیږل او کم چې هغه باقاعده اسپتالونو کې دي او د چا خواهش دی په زړونو کې چې هغې ته هم چې کومه دعا وشي د هغه ټولو ته باري تعالی صحت کامل عاجل ورکړي د خپلې خولې لاړې ادارو کې او زر ته زر باري تعالی په صحتیابۍ سره خپل کورونو ته واپس راولي کم کسان قرضدار تنګ دستي باري تعالی د هغې به نو د هغې مرسته وکړي او دارنګې چې کوم نه هغه کمزوري دا بېدستي باري تعالی ختمه کړي د چا اولاد نشته باري تعالی نیک عمله صالح اولاد ورکړي د چا اولاد شته دی باري تعالی ورته د سترګو یخوالی وګرځولو کړي او صحیح جانشیني وګرځولو کړي د دې زمانې فتنو حوادثاتو باري تعالی محفوظ او مامون وساتي زموږ د وطن لپاره دعا کې الله جل زموږ د وطن حفاظت وکړي او دا کوم وبا او کومه بیماري راغله الله جل شانو زر ته زر دا د وطن او د دنیا نه لرې کړي او کم کسان چې وفات شوي دي د هغې شهادت قبول کې مرتبې اوچتې کې کم بیماران دي ورته صحت کامل عاجل ورکړي او دارنګې چې کوم دا خطره زر ته زر ختمه کړي اخره خاتم بالایمان کې حضور علیه الصلاة والسلام د امت لپاره سانه د خیر دعاګانې غوښتي موږ ټول به کې برخه وکړي سانه شر فساد فتنو نه عمل حفاظ ټولو ته حفاظت راکړي د حضور علیه الصلاة والسلام طریقو باندې زندګي تېرول راته آسان کړي خیر و طریقونو ته باري تعالی نفرت پیدا کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آله و اصحابه اجمعین